الحمد لله العلي العظيم، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انقسام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ربط او مناسبت د دې آیتونو د ما قبل سره دا چې مخکې آیت کې الله پاک فرمایل چې د قیامت په ورځ با نه حریب و پیروخ وي، نه به دوستي وي او نه به سفارش وي. یعنې د الله وړاندې به بغیر اجازت نه څوک خبره نشي کولی، سفارش به نشي کولی. د هغې نه عظمت د الله پاک معلومیږي. نو دې آیت الکرسي کې د الله پاک عظمت او جلالت بیانېږي. او یادا چې مخکې رکوع کې رسالت ذکر شو، وانک لمن المرسلین، او د رسولانو ذکر وکړو. دې کې د توحید ذکر کیږي، توحید د ذات او توحید د صفاتو. ان الله پاک په اعتبار د ذات سره هم یو دی او صفاتو سره هم یو دی، په ذات او صفاتو کې شریک نه لري. او یادا چې مخکې آیت کې الله پاک وی چې تاسو خرج کوئ د الله پاک په لار کې، مدارس دینیه، جماعتونه او د دین کارونو، د مجاهدینو امداد کوئ، د عالمانو کوئ، یعنې د مسلمانانو او دغه رنګې د دین چې څومره ټولګي دي د هغې امداد کوئ. که نه یې والکافرون هم الظالمون، کافران ګوره ډېر ظالمان دي. الله پاک وایي به د باندې مسلط شي که ته یې زما په لار کې نه خرڅ کوې، نو دا مال به د کافرانو نیسي. نو د اغستلو او د وړلو مختلف طریقې وي. زموږ سره صرف کاغذونه پاتې شي، مال خو سره او سپین دي که نه، خو یې غون کړي دي. او که وس یې وشو نو په موږ باندې به غالب شي، که د هر څه به راله تباه و برباد شي. نو خدای پاک وایي چې کافران به ډېر زیات ظالمان دي. نو اوس دې آیتونو کې الله پاک د دې د ظلم وجه ښایي چې دې کافران ځکه ظالمان دي چې دې الله پاک نه مني. څه نه مني؟ الله پاک. نو موږ وایو په کافر کې انصاف دی. خلک څه وایي چې په کافر کې انصاف دی؟ خدای پاک وایي چې نه، کافر ظالم دی، کې انصاف نشته. نو چې سړی د خپل ځان سره ښه نه کوي، د خپل ځان سره ښه داري چې دې ایمان وروړي، ځان وپېژني. من عرف نفسه فقد عرف ربه. د بل سره به څوک ښه وکړي. که ستا د دنیا هر شی ښه دی، لاری موټر صحت کې څه وایي، هر څه د سره دي، خو ایمان در پکې نشته، نو ته کامیاب یې که ناکام یې؟ ناکام یې که نه؟ نو که تا ته هر څومره دجال چې راځي په هغه به وي د انصاف پرده پرته وي. په بیټي جنینه چې جنینه ظالم دی او جاهل دی
او لوی کافر دی ها ابم د انصاف پرده پرته نو دا دجالیان چې دي نو خلکو ته چې کوم دی بصیرت خلق دی ناپوهه خلق دی ایمان خلق دی دا هغوی ته دا سخت کوي ایماندار ښکاري ها او په حقیقت کې ایمان دي ظالمان دي نو الله پاک د دوی د ظلم وجه ښایي چې دا زما د وجود نه منکر دي دا آیت الکرسی دا اوس چې موږ وایو دا څه وایي آیت الکرسی درې آیته موږ تلاوت کړه اول آیت آیت الکرسی وایي نو آیت الکرسی چې دا وایي دا د سورة البقرې زړه دی څه دی زړه او دا الحي القیوم دا وایي د دې روح دی څه دی روح او دا نور آیتونه په منزله د اعضاء او جوارح دي لکه لاس کې وغیرہ اوس په خبره باندې کوم وګورو نو د دې وجنه علماء کرامو چې آیت الکرسی کې اسم اعظم پروت دی ها او بعض علماء کرام وایي چې الحي القیوم دا اسم اعظم دی حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې ما یو ځلې غزوه بدر کې وغوښتل چې زه تماشا وکړم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم څه کوي نو دعا یې کوله په خیمه مبارکه کې او بیا د الحي القیوم یې ها او عیسی علیہ السلام چې بم مړي ژوندي کول نو الحي القیوم به دې مخکې الحي القیوم نو وې دا اسم اعظم دی نو د آیت د سورۃ البقره کې 40 رکوګانی او په هر یو کې د حیات ذکر دی حی معنی څه دائم الحیات دی همیشه ژوندی نو په دې کې د حیات ذکر دی ها رومبه رکو ته وګوره ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دې سره روحانی ابدی حیات حاصلېږي انسان ته ها پوښتې هدل للمتقین دا د حیاتیانو ذکر دی ژوندي خلق کوم دي چې کوم نیکان او متقیان خلک دا ژوندي دي دا نور په منزله د مړو دي ها دینونه یې کړي دي خو ځان هر کار په صابون باندې دي او زمونږ د پوزم خرابې شي زمونږ ته نه محسوسېږي دي نه صابون دي ها نور خاصین دي خلکو کړي هغه خلک چې کوم متقیان دي دا پاکان دي دا ژوندي دي ها چې مړي او مردار نو هغه سوره د پس دین کوي کنه پوه شئ نو ګوره دا دویمه رکوع ته وګوره نو په هغې کې د درې قسمو خلکو د حیات ذکر دی منافقان او مؤمنان او پوه شئ کافران چې دا مړي دي او داسې دي او داسې او بیا بلې رکوع ته وګوره نو په هغې کې ځمکه مې پیدا کړې اسمان مې پیدا کړې نو هغه د حیات دنیوي اسباب دي که نه او په دغې رکوع کې بیا وایي وکنتم امواتا فاحیاکم وایي ما تاسو له حیات درکړې بیا په بله رکوع کې د آدم علیه السلام د حیات ذکر کېږي بیا د هغې نه پس یو خاص قوم د حیات ذکر کېږي چې بني اسرائیل د موله من ورکړی سلوان ورکړی انجیل مې نازل کړی سبب د حیات روحاني ابدي دی که نه نو څه وخته پورې د هغوی ذکر کېږي بیا د یو بل قوم د حیات ذکر کېږي چې بني اسماعیل دي او د حیات روحاني دپاره خدای پاک موله کعبه جوړه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته راولېږو او بیا ورپکې یو داسې حکم ذکر کېږي چې په ظاهر کې د حیات منافي دی که جهاد دی قتال دی او په حقیقت کې هغه حیات دی د ژوند په ظاهر کې منافي ښکاري او په حقیقت کې هغه د حیات سبب دی خدای پاک ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء دغه ځای کې د حیات ذکر دی بیا د شعائرو د حیات لپاره د حج او د عمرې ذکر دی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه اخوا بیا د احکاماتو ذکر کېږي د هغې سره روحاني حیات او بدي حیات حاصلېږي او د عزت او د ابرو د حیات لپاره خدای پاک بیا د طلاق او د عتاق او د دې مهرونو وغیره ذکر کړی دی او بیا یو بل قوم د حیات ذکر کړی دی او الم تر الی الذین خرجوا طاعون نه تقصدو خدای پاک ما دوباره ژوندي کړی او د جهاد بالمال د انفاق فی سبیل الله من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا په دې سره د دین احیا کېږي چې خلک صدقات ورکوي او د دین امداد کوي د الله په لار کې خرچ ورکوي دې سره د دین څه کېږي حیات کېږي او بیا سره روحاني بدي حیات حاصلېږي بیا چې کوم دی نو پکې د جهاد واقع ذکر شوی سره هم حیات روحاني حاصلېږي او اسلامي حیات حاصلېږي بیا پکې دا سورة البقره راله د هغې نه مخکې دوه قصې دي چې ذکر شوي آیت د حیات ذکر دی نه پس بیا درې قصې دي پکې د حیات ذکر دی
بیا د صدقاتو ذکر دی نو په سره روحاني اسلامي معاشري حیات حاصلېږي چې کومه معاشره کې صدقات وي انفاق فی سبیل الله وي دا معاشره به ژوندۍ وي که نه نو د معاشري حیات ذکر شي بیا د سود خبره ده نو سود د حیات منافي دی دې سره روحاني حیات هم مړ کېږي سړی بیا د ښو د بدو څه نشي کولی تمیز نشي کولی بیا پې د نیکۍ خبرې د اثر نه کېږي مړ شي او د سود نه ځان بچ کول دی دا هم سبب د حیات دی بیا پکې معاملات کې صحیح نو په هغې سره معاشره کې حیات حاصلېږي که نو څوک په جګړې مګړې نه کوي غلاګانې به نه کوي چې معاملات برابر وي څوک به بل پسې غیبت نه کوي ډاکې به نه هغه به نه بیا په آخر کې عقاید او استغفار او دعا پکې ذکر ده نو هغه هم حیات سبب دی که نه چې عقیده د سړي صحیح د باطني طور به دی ژوندي او اخروي حیاتو ته پې حاصلېږي ابدي حیات او استغفار سره هم سړی پاکېږي سړی ژوندی کېږي نیکۍ د تیاري نو څومره رکوګانې په دغه کې ذکر دي ټولو کې حیات ذکر دی سورة البقره د آیت الکرسي نو حدیث شریف کې راځي چې په قرآن پاک کې یو آیت دی پوه شولې په قرآن پاک کې څه دی یو آیت دی نو فی سورة البقره آیت سید آی القرآن په سورة البقره کې یو آیت دی د ټول قرآن پاک د آیتونو سردار دی حضرت عمر رضی الله فرمایي علی رضی الله فرمایي ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله فرمایي ادار ټول آیتونو سردار دی حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نبی پاک صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې په قرآن پاک کې کم آیت ټول آیتونو سردار دی آیت الکرسی نو دعا یو کوله چې تاسو ته علم مبارک ابو ذر غفاری رضی الله عنه نبی پاک صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې په قرآن پاک کې سردار آیت او ټول آیتونو سردار دی کم یو دی آیت الکرسی او دا ته کور نشته وي چې باغې کې شیطان یو دا په ټول وستی شي الا خرج منها دا شیطان دې تختی دوی دکېږي ودې د عبادت لپاره څه مقرر شي فرشتہ مقرر شي اوس به عام طور علماء کرام 41 بار چې څوک د ورځې دا وي او 41 ورځې وي نو د جادو نه حفاظت کیږي یا سل تیرې ویل پکاري او څوک 170 بار وي نو دې مهنت به د روزي ملاويږي چې څو غواړي او له خدای پاک ورته کوم سوال کوي وي قبليږي او هیڅ قسمه نه په قول او نه په فعل سره د هیڅ قسمه څوک نقصان نشي رسولو نو که څوک وي جرم خو وایي خو اثر نه کوي موږ وایو خو څه نه کوي اثر نه کوي نو که یو يهودي او عیسائی دې کتابونه چاپ کېدل پیدا ورکوي چې تا چې اوس د يهوديانو او د انګريزانو اعمال دې پاتې نو چې اثر نه دی نو تاسو ګناه نه کوي یا دې عقیده خرابه ده بریلې پنځګری غیر مقلد اهل حدیث سب ظالم سب گمراه دي اوس به او یا چې کنده اعتماد دې په دې باندې نشته دي او یا په طریقه نه پوهیږي او یا ستاسو تعداد کم دی استعداد دې کم دی ته یو پیرد وای نو چې یو چمچ چینی یو پیاله شي کې واچي نو خوند ښکاری کوي او که تاسو یو منوبو کې واچول نو پته پکې نه لګي بیا لږه کینه یو پیاله شي کې دوه پیاله شي په حق رضا بچي خو روغه پتیله کا غټه پتیله د پای کې څه پیاله په ور واچول پته پکې نه لګي نو بزرګان دین دار خري استعداد ته جوړ کې درې ځله وایا لس پیری وایا شل پیری وایا یو سلیخ پیری وایا 170 بار وایا دا چې اثر نه کوي نو طریقې څخه کمزوري یا یې کتاب کې کتلې دي چې چا په محنت کړی دا غني اجازه نه ورسي دا غني څنګه کړی اجازه ته نه ورسي نو ځکه پکې اثرات نه او یا عمل دا هغه د مضمون خلاف لکه تاسو ته مثال درکو کني خامخاسه اثر کوي نو مشران یو واقعي ذکر کې زموږ کولو او خو به ډېر د دشمنان یو بل په بدشته ګرځیدو نو چې دا بار یو فریم لاستو او دو ساده چولې دشمن پیراغه چې وکړل نیم پروتو دا دشمن یې سپروتو بل دشمن پیراغه یو دشمن لاستو یو هغه غټو کړې پروتو دې پیراله چې خاصم چې د کړې کړې بس روان شو ته دې ساره یو کته سره روغ رامته بیا یو کدا چې په طریقې کې تاسو کړی کنه دا چې په خپل باندې چې تاسو ال تپروت یو نیم پروت یو وسو روغ رامته دا څنګه چللی دا په ته چې زو د کېدم ما چې کرسی یو خو براتنه نیمه نیو یو نیمه را ده پاتې شي نیزه تاسو پروت ما نیم پروت ما ډېر لوی برکات دی د کرسی
خو چې څه ناخسته خپل برکت وي که نه درنه د عقیدت صحیح څه ناخست د زړه هغه سوچ در پټي استعداد پکې پټي که نه چې څه پوهي نو چې څه ناخسته د تقوا هغه بصرې دې په زړه کي نو دا به د هوا درکړي دا بصرې به څه کي را ژوندی کي او ښکلې انګار او ښکلې اور پکې جوړ شي پوه شوې چې څه ناخست ایمان په سړي کي بیا پیدا کي ولې نه کي او چې د یو نیک سړي نه سړي اجازت واخلي بیا نور هم زیاته پیدا کړي تاثیر پکې بیا دی او څونه چې ځان د ګناهونو نه ساتي لري الله لا اله الا هو دغه ربط شو او چې معنا او تفسیر ذکر کوو الله پاک دی الله معنا هغه ذات چې جامع د ټول کمالات او صفات دي صفات کمالیه او جامع هغه ذات چې هغه جامع د صفات کمالیه او د هر قسمه د نقصان د صفات نه پاک دی هغه ته الله وایي دا مفهوم دی الله دې لا اله نشته د لایق عبادت الا هو سوا د هغه نه بل څوک نو دا توحید د ذات شو افاته توحید د صفات ذکر کیږي الحي دائم الحیات همیشه ژوند لري یا چای معنی کړي الحي واجب الوجود دی یعنی په خپل موجود دی په خپل سره موجود دی په خپل وجود کې څه محتاج نه دی همیشه نه دی او همیشه به وي حي هغه ذات ته ویل شي چې هغه علم لري قدرت لري اوریدل کوي لیدل کوي نو گویا چې دا صرف یو صفت نه دا ډیرو صفاتو لره څه دی جامع دی القیوم قائم دی په تدبیر د هر یو شی باندې یا په تدبیر د عالم باندې عالم هر یو شی د ویل ما سوا الله نه کسی چای معنی کړي الحي الله پاک واجب الوجود دی القیوم واهب الوجود دی فخپل موجود دی نور لرا وجود ورکون دی القیوم فخپل قائم دی نور لرا قائم ساتون کی دی قیوم د مبالغه فی غلطه نه هغه ذات ته ویل شي په خپل قائم په قیام کې څه ته محتاج او ته محتاج نه بلکې نور لرا قیام ورکون ویله همانه باندې لا تأخذه سنة ولا نوم دا تایید دی د الحي القیوم چې الله پاک په شان دا حیات کې او په قیومیت کې کامل دی نقصان نه پاک دی ځکه لا تأخذه نمیسي الله پاک لرا سنة پرکاله ولا نوم او نه خوب ځکه دا خوب او پرکاله دا په حیات کې نقصان راولي او ضعف راولي ځکه خوب چې دی دا اخو الموت دی دا د مرګ سره رور دی کنه دا په دې حیات کې سره ولي کمزوري او ضعف راولي چې حیات کمزوري شو نو قیام په خپل کمزوري شو او د سره د باندې چې دې نگرانی کوي شي نشي کوي عیسی علیه السلام له خدای پاک شیشه ورکړي دا ونی تا او برکې ماته بدني کی ناغله خوب راغی چې دې پرې وځي نو خدای پاک ته ته مال خوب راغی لازم کا اسمان بکریږي یا دې حساب دا کیږي چې را پریږي لازم که چې په لقیدي چې بیا څو دغه کوي چې ودروي شي زلزله راشي نو لا تأخذه نمیسي الله پاک لرا سنة پرکاله ولا نوم او نخوب لیت الکرسی کی لس جملی دی او اتلس رایت ظاهرا و مضمرا دا اللہ پاک ذکر شوی ندی پر شربل عظیم آیت نشتا لا تأخذه سنة نمیسي الله پاک لرا سنة پرکاله ولا نوم نخوب له ما فی السماوات و ما فی الارض دیکھ اللہ پاک دا خبر کوي کہ مالک وجود حمایت مخکوی کہ اللہ پاک واجب الوجود دے واهب الوجود دے حی قیوم دے اس وی کہ ذرا ہر شی مالک سیما مالک ما دا سچ ما پیدا کی خاص اللہ لرلی ما حقت فی السماوات و اسمانوں کی دی و ما فی الارض واغت فزمک کی دی اللہ پاک دی مالک ما اللہ پاک مالک مطلق ہے من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دې مطلب دا چې الله پاک حاکم مطلق دی مالکم دی او حاکمم دی بادشاہ دی من ذا الذي سوق دی هغه کس يشفع عنده سفارش کی دا الله پاک په نوزو نه سوق نشتا الا باذنه مگر په اجازه د الله پاک سره سفارش په صرف بچا دی اجازه کیږي الله پاک کی اجازه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټولنه اول بزو
د ټول امتونو سفارش وکم ښه د قیامت په ورځ او بیا چې چا دپاره خدای پاک په حدیث مبارکو کې راغلي نو د هغوی بیا سفارشونه کوي ښه استادان د شاګردانو لپاره امام د مقتدیانو لپاره خو دې مقتدیانو لپاره نه دا او سرکوي دي ټولې امام پسې ولاړ یو دوه کسانو سره ځي ها چې مقتدي ورته ویلي شي پوه شوې او چې امام ها او استاد به کوي دغه رنګ حافظ او عالم دوی به څه کوي سفارشونه به کوي ها او ماشومان چې نابالغ رته امر شوي دغه شان وغیره ذکر شوي دي نو د الله پاک اجازت به سفارش کېږي ها يعلم ما بين ايديهم او دا یو اعزاز دا بشي اعزازي دا څوک چې سفارش کیږي دوی به دا اعزازي سفارش پاګه دې کیږي چې ته یو کس ته سفارش کوي مطلب دا یو کس مجرم دی څه غلطي دي شي دا چا غلطي کې کړي تا هغه ته یو داسې خبره ښایي چې هغه ته نه معلومه دا خدای پاک ته خبر معلوم دي چې دا مجرم څنګه دی پوه شوې خدای پاک له خبر ورکړي لکه اوس فرض کستانه پلار خبر دی ایا سړی ستا سفارش کوي نو هغه ته وایي دا خو ډېر خالص دی خو بس غلطي دې وشوه ګوره دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي داسې نورې خبرې ورته وښایي چې دې پلار ته نه معلومې هغه خو بیا ورته ښکاره کړي هغې قبول کړي چې ولکه دا خو د کار سره وي سفارش په داسې ځای کې کېږي په داسې معنا سره کېږي نو خدای پاک ته خو ښکاره دي نو سفارش څه معنا شوه چې دې خیر دې معاف کړه ها زما سره زه په لاره روان وم او ډېر تږی وم او ده ما له یو ګیلاس اوبه راکړی وي او خدای پاک دې خو د دوزخیانو په صف کې دي زما را سفارش قبول کړي ته چاته بولي جنت ته نو سفارش په داسې ځای کې کېږي چې او داسې چاته کېږي چې هغه داسې یو مجرم داسې ښایي او هغه ته نه معلومه نو ته ورته وایي چې دا ښځې پکې دا ښځې پرېږده نو خدای پاک ته خو دا معلوم وي چې د عالم سره طالب سره مسلمان سره یې ښه کړي پوه شوې دا دغه کس اعزاز دی ها چې څوک سفارش کوي يعلم ما بين ايديهم الله پاک معلوم دي ما هغه بين ايديهم چې وړاندې د مخلوقات دي ايديهم الى ضمير ما في السماوات وما في الارض راځي ها وما خلفهم او چې رسول د مخلوقات دي ها د دې نه چې مخکې دي ورسول دي یو دا معنا چې د پیدایش نه مخکې الله پاک څومره حالات کې خدای پاک معلوم دي او د پیدایش نه وروسته د انسانانو او د مخلوقاتو چې کوم حالات کې خدای پاک ته معلوم دي او یا دا چې يعلم الله پاک معلوم دي ما هغه حالات واقعات څه دي بین ایدیهم چې وړاندې د مخلوقات د خلق دي چې کوم دي ته معلوم دي د ښکار دي ام خدای پاک ته معلوم دي ما خلقهم او شاته د دي چې کوم دي نه پټ دي نه لري معلومه نو علم کلی صرف د چا خاصه ده او علم غیب الله پاک او مخلوق کې چاته ده خاصه په صفاتو کې نه په ذات کې څنګه شریک سره خدای پاک سره په صفاتو کې مو سره نشته بعض ظالمان پیغمبران څه کوي علم الغیب کې هغه په صفاتو کې خدای پاک سره شریک کول دا خو کفر دی ولا يحيطون نو الله پاک يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم دې کې وی چې زما علم محیط سره علمه محیط دې دا معنی ده د خدای پاک علم محاطه کوون کې دی محیط علم لري او د مخلوق علم محیط نه دی ها ولا يحيطون احاطه نشي کولی دا مخلوق بشيء فهيث يوشي من علمه د معلومات د الله پاک الا بما مگر باغ لک علم سره شاء الله پاک وایي ها یو شی دی فرض یو لوټه دا یو غټ دی نو د دې کې چې کوم معلومات خدای پاک ته نو په دې څوک احاطه نشي کولی څومره چې خدای پاک وغواړي نو طالب راغلی دی مطابق کومولون دي څونه وغواړي طالب درکړي نو تاسو کې په دې شي نو پیژنئ چې دې کې دا مادیات یو دا دی او دا کار کوي یو دا کې دی یو دا او په زرګونو ورګونو باندې نور معلومات دي او علوم راځي هغه ستاسو نصري پټ دي او دوی چې په یو شي کې کېږي په سیمیجان کې په څه کې نو بیا به تاسو ما تشریح کړئ نو ما درونه علم دې دومره یو امونګه مونږه سره ډېر نه سره ها تشریح کړئ حالان چې دې په یو شی باندې ریسرچ کی او یو شی په یو جهت باندې په یو علم باندې په یو طریقه باندې ریسرچ کی هغه چې کوم معلومات پراته دي کوم علوم دا هغه حاصلتا نشي کېږي چې څومره خدای پاک مخلوق ته وایي هغه علوم لا هغه ماده نه ورته ها په مسله پوښتنه کنه اته داخله بریتا وی او داسې دی او داخله داسې ها دا دین نه خبر کنه
نو عظمت د الله پاک او د قرآن پاک د زمون په زړه کې او د مسلمان په زمون په زړه کې څنګه راشي چې موږ د مسلمانانو نه یو خبر، د خدای پاک د خدای نه یو خبر، د قرآن پاک نه یو خبر، د اسلام د عظمت نه یو خبر. زمون په زړه کې بعد دین عظمت، د خدای پاک عظمت، د قرآن عظمت، د عالم عظمت، د پیغمبر عظمت، د جماعت عظمت دا به زمون په زړه کې کم ځای نه راشي. او چې کم ځای ځکه چې ولته خلک راځي نه او نه دا غځای خلک دعوت ورکوي ها وای دا اجتماعي عمل دی، دا انفرادي عمل دی او دا څه ده. مدرسه کې اته کاله طالب ناس دي کنه چې اته کاله تیر شي نو در استادان څه وي چې اوس به د مدرسې نه خو نه بس راځي به او راځي به او راځي به او راځي به کنه وته چې لار خپل کار کوي چې تاسو کم څه زده کړئ. خو چې ډېر خلک دیندار شي چې په کومه لار دیندار شي بس صرف هغه ځای ته ځي راځي او چې کوم ځای دین زګي او کوم ځای مضبوطي او کوم ځای کې خورول پکاري هغه ځای ته توجه نه ورکوي. دا ګوره شیطان عجیب عجیب څه لري، طریقې لري. ها عالم شیطان علی د عام تبلیغي غ تبلیغي خوش به کنه طالب غ طالبي مختلفو طریقو سره اتباع کوي. ها دا موږ چې دیو چې په ګرام سره نیکانو خلکو سره لاس نیو کوي چې سره کې نه پاتې ډیره پاره چې شیطان نه جاری نه سره بچي. نو الله پاک موږ ته پوهه راکړي چې ها وسع کرسیه السماوات وسع الله پاک بادشاہت دا چې کوم دین ورا ول ورا دی د ځمکې د اسمان نه اخوا ده. ها چې د انسان په تصور کې نه راځي هغه ځینې کوم د خدای پاک بادشاہي ده. وسع کرسی فراخ ده، کرسیه کرسی د الله پاک نو چا په معنا حقیقي سره راغسته چې دا یو مخلوق دی او دومره غټ چې د ځمکه اسمان دا دنیا کې ده د کرسی په مقابله کې دومره واړه دي لکه په یو غټ میدان کې چې د بدنې هغه حلقه ور واچو نو دا کرسی د ځمکې اسمان دونه غټه ده او بیا دا کرسی د عرش په مقابله کې وړه ده. ها او دا تیره د عرش په مقابله کې لکه چې د بدنې هغه دغه ور واچو ها کړی راته میدان کې عرش بیا د کرسی نه دومره غټ دی. ها اسو کوئی نه د کرسی نه مراد بادشاہت دی او عظمت الله پاک دی. ها نو فراخه د بادشاہي یا کرسی د الله پاک د اسمانونو والارض او د عظمت نه ولا يؤوده حفظهما او نصر کوي د انسان سوچ دار چې خدای پاک دا دومره ارث تدبیر کوي نو کینی نعوذ بالله خدای پاک بچیږي یا به کوم دینو پښیمانه کیږي پریشان کیږي نو الله پاک نه ما په خپل ځان نه قیاس کوه. ها پوه شئ کنه خدای پاک باندې هیڅ شی نه اثر انداز کیږي ځکه خدای پاک خالق دی او دا نور ټول شیونه سری مخلوق دي. ته په دنیا کې په دنیا باندې زموږ اثرات دي. ها خدای پاک دې ارسل اوچت دی سره درسنا اوچت دی ورا ول ورا دی. ها ولا يؤوده نو دنیا په حقیقت کې سره کومه د دنیا نه وتی نه کومه پوری نو آینسټاین به ماره د دنیا نه خبر کی زه به تاسو ته حقیقت بیان کوم. د دنیا نه سره کوي پوری وتی نه په حقیقت نه پوری د مور په خېټه کې چې ماشومې دې د مور په خېټه په حقیقت ویږي نه چې بار روزي نه بیا کله وې دا پلانې الټرا ساوند او دا چل دا په دې دې دا په دې دادي څنګه ځان په حقیقت کوی دی پوه شئ د دنیا په خېټه کې دې په حقیقت نه کوی بیا دنګا بنګا. ها او خدای پاک موږ ته دې هغه نعمتونه صرف شمیرل نه شي نو بیا شمیرل شمیرول نه شمیرل په ټول ورکو نو بیا به معلومه کې نو دوی کنه او خدای پاک چې ستاینه ډېر کم دی هغه دې چې څومره د لږ درکم. ها ولا يحيطون بشيء من علمه بیت الکرسی کې خدای پاک کم سمندر دی پوه شئ بل څه نشته نو سره دا سمندر یادې نه وایي چې کرسی کې خدای پاک ذات یې بیان کړی جریان دی. ها ولا يؤوده حفظهما چې سردار دې ټول آیتونه نو خود دریاب نه. ها ولا يؤوده حفظهما الله پاک نصر کوي دی الله پاک سره حفظهما حفاظت دې زمکو د اسمانونو پوه شئ کنه نه غاټي دی الله پاک. ها هیڅ چې په خدای پاک غفلت نه راځي ځکه هغه خوب نه راځي پر کاڼي نه راځي څوک کې دا صفات واوري او دا زړه تاسو کی نو په خپل وجود هو لاړی دی خدای پاک سره ډیر یو ډیر سره. ها او یاد چې ولعوده حفظهما خدای پاک چې دې حفاظت کوي د ځمکې او د اسمان او کائنات نو هغه خدای پاک هغه سره شریکي نه ځکه چې هو العلی الله پاک چت د نقصانات او منزه. ها العظیم متصف په صفات او د کمال سره پوه شئ العلی صفات سلبیو سره لګي عظیم د صفات ثبوتیو سره لګي
نو چې کله ګوره دغه واضحه شي رسالت پوه شوې که نه او توحید هم واضحه شي نو خدای پاک وایي چې جبر نشته د هر چا خپله خوښه ده که څوک ایمان راوړي او که نه راوړي اختیار دی خو چا چې خپل اختیار څنګه استعمال کړ هغه شانتې به ورته بدله میلاوي تا ایمان راوړه د ایمان نه پس تا ته اختیار دی چې ته خپل اختیار څنګه استعمالوې تا ته خوښه ده که لمونځ کوې او که نه کوې که ځان ساتي او که نه غلا کوې او زنا کوې که ځان ساتي او که نه سود کوې او که صحیح تجارت کوې تا ته اختیار دی جبر نشته خو چې بیا ته په خپل اختیار څنګه عمل کوې هغه شانتې به صحیح جزا او سزا یې خبره پوهېږئ که نه لا اکراه فی الدین دا تمهید دی یو اعتراض جواب ته هر تاسو جمعوي نشته د اکراه او جبر فی الدین په دین کې د حضرت حسین سواد سره حسین انصاري رضی الله عنه صحابي دوه زامن هغه عیسایان شو نو دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لراغی چې زه دا خپل زامن مجبوره کوم چې دوی مسلمانان شي نو دا یم نازل شي په زور باندې څوک اسلام ته نشي راوستلی بلکې د سره جبر ممکن نه دی ځکه ایمان د زړه تیل دی او تا ته زړه څه پته لګي نو یو سړی مسلمانول په زور دا په زور د سره ممکن دي نه او شریعت هم ووایي چې په دین کې جبر نشته ولې چې د دین حسن او خوبۍ ښکاره دي جبر په هغه څیزونو کې کېږي په هغه کارونو کې چې د کوم شي کې حسن نه یو سړی ته نه تیارېږي نو ته یې بیا مجبوره کوې چې چا به دا وکړه زم طلاقه نو خبره پوهېږي که نه او دین خو ښایسته دی مزو واله دی خوبصورته دی نو دې کې جبر نشته چې ته یو سړی څه کوي مجبوره کړې چې شا به اسلام راوړه جبر په کوم ځای کې خلک کوي په کومو کارونو کې چې یو کار کې حسن نه وي بې پیدي بېکاره ښکلي نه وي نو هغه وایي چې مړه داسې ښه کار دی نو ته یې مجبوره کوې او اسلام خو حسین او جمیل او ښایسته او سکون والا دی که نه مخکې به ووایو دا څه دی سکون والا دی په دې کې جبر نشته سړی به د پخپله راځي نو خبره پوه شوې ښه که څوک اعتراض وکړي چې دا جهاد چې تاسو کوئ مسلمانان دا جبر نه دی نو وایي جهاد د څه دپاره نه دی د جبر دپاره او د اکراه دپاره نه دی چې ته یې سړی په زور مسلمان کړي دا د دفې د فساد دپاره دی مخکې دویمه سپاره به د اخر کې تیر شو کافر فسادی ظالم دی مخکې تیر شو که نه د شدر دی نو جهاد د دې لپاره فرض شوی چې دوی دا فساد څه شي دفع شي په هغوی باندې دا جبر نشته چې خامخا به ایمان راوړي یو کافر جزیه ورکوي د اسلامي قانون لاندې پاتې کېږي نو اسلام ورته اجازت ورکوي که نه ورکوي ورکوي که نه پوه شوې که نه نو په جهاد کې جبر نشته مجبورولو نشته دی پوه شوې بلکې موږ وویل چې په ایمان کې د صبر جبر متصور نه دی ځکه د زړه تېل دی لا اکراه فی الدین حتی بیا څوک وایي چېرې دا مونږ ایمان راوړو نو په دا مونځ او دا روژې او زکاتونه دا اکراه نه ده او که یو سړی زنا وکړي دی ولې سنګسار وي دا خو اکراه ده او که یو سړی غلا وکړي ده نه ولې لاس کاټي دا جبر نه دی نو بیا خدای پاک دې پوه کړه تا چې په پاکستان کې کوم قوانین جوړ کړي دي د دې څوک خلاف وکړي د دې ته خو جبر نه وایي او چې خدای پاک کوم سزاګانې مقرر کړي په خپل اختیار ته یو غلط کار وکړي او بیا خدای پاک چې سزا مقرر کړي ته جبر وایي نو د انسان نافرمانی نه ته جرم ښکاري او د خدای پاک نافرمانی نه ته جرم نه ښکاري پوه شوې په خبره که نه پوه شوې که نه ایمان هم اختیاري دی اسلام او کفر هم اختیاري دی دغه رنګې چې تا ایمان راوړو دا ټول احکامات مونځ حج روژه زکات دا ټول اختیاري دي خو بیا په خپل اختیار کې ته کوم یو کار وکړي هغه شانتې جزا او سزا وي تا اسلام دې ته نه مجبوره کړي چې زنا وکړه دې ته نه مجبوره کړي چې ته غلا وکړه خو په خپل اختیار دې غلا وکړه زنا دې وکړو نو خدای پاک بیا سزا مقرر کړې یا یو سړی مرتد شه د دیني خیانت وکړو په خپل اختیار مرتد شو که نه یا به دوباره مسلمانېږي او یا به ورته د هغې سزا میلاوېږي نو په دنیا کې چې خلکو کوم د ځان نه جوړ کړي قوانین دي د هغې څوک خلاف کوي او د هغې ته کومه سزا وي نو هغې ته دا زم طلاق او سرکولي څه نه وي جبر نه وي او چې خدای پاک کوم سزاګانې مقرر کړي دي نو هغې ته دا خلک جبر وي دلته په دې زړګي کې داسې خلک شته او دی ته څه وایي لا اکراه ته وایي لا اکراه فی الدین نو ته یې لمونځ کوئ لا اکراه فی الدین
نو بس سره چې به مرای ویل خو نازولي امت ته موږ دعاګانې کوي چې خدای پاک دې هدایت ورکړي. ها په جوابونو خو پوه شوې کنه اصله چې سوال باندې څوک اعتراض وکړي او بیا ګوره جواب ورکړي. ها نو جواب به ورکوي به دا جوابونه دي. لا اکراه فی الدین، هیڅ اکراه په دین کې، قد تبین الرشد، ځکه چې واضح شوی دی هدایت من الغی د ګمراهۍ نه. نو ځار چا خپله خوښه ده که ګمراه کېږي کفر کوي او که ایمان لري. ها او که ایمان نه پس بیا که دا کوي او که دا کوي او په خپل اختیار کې کم کار وکړو خدای پاک یې کومه سزا مقرر کړي ابو ته میلاویږي هغه جبر نه دی. لکه څنګه چې مونږ قوانین جوړ کړي پاکستان کې او د هغې خلاف څوک کوي او د هغې سزا میلاویږي جبر دی نه دی کنه. چې خدای پاک کوم قانونه مقرر کړي که دا به وکړي دا سزا یې د هغه هم جبر نه دی. په قیاس پوه شوئ که نه. فمن یکفر بالطاغوت، پس هر هغه څوک چې کفر یې وکړو انکار یې وکړو بالطاغوت. طاغوت څه ته وایي؟ هر هغه شی چې تا ګمراهۍ ضلالت ته رابلي د دې نه د انکار وکړه. ویؤمن بالله، او ایمان دروړ په الله پاک، یعنې د هغه سره د تعلق جوړ کړو. څه دې جوړ کړه؟ تعلق. ګوره صرف دا نه چې ته کلمه ووایې بلکې د کفر نه به انکار هم کوي او د کفر نه به نفرت هم کوي. که تا کلمه وویله خو د کفر نه انکار نه کوي د کفر نه نفرت نه کوي نو مؤمن نه دی. دا سړی څه نه دی؟ مؤمن نه دی. ها نو اسلام ایمان دې راوړو نو بیا به د اسلام کارونه هم کوي. څه به هم کوي؟ که د هغې خلاف کوي نو کامل مؤمن نه وي. فمن یکفر بالطاغوت، دا چې کفر وکړه په طاغوت یعنې په هغه لوی سرکشه مراد هر هغه شی دی چې تا ګمراهۍ ضلالت ته راکاږي. دا ټي وي کې هوښیار دی که موبایل دی که هر څه چیز دی. ها دا سړی بس دې نه انکاري شي غلط استعمال یې پرېږدي. دغه رنګې د کفر چې څومره د کافرانو کوم عادات اطوار دي عقاید پکې په مونږ کې نشته د کافرانو خو اعمال راپکې دي. که په مونږ کې عقیدې رالې بیا خو په مونږ هم کافران یو او په مونږ شکلونه صرف دوی په شان کې دي او طریقې هم د چا په شان کې دي د کافرو په شان کې دي. د چا چې د هغوی د طریقو نه انکار وکړو د هغوی د عقایدو نه ایمان یې راوړه په الله پاک الله پاک سره تعلق جوړ کړو نو فقط استمسک د منګولې ولګولې بالعروة الوثقی په کړۍ مضبوطه باندې مضبوطه کړۍ ولیکله. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې یو لوی سیلاب یا یو خطرناک سیلۍ راشي او یو مضبوطه رسۍ راځوړند دی او هغې ته مضبوطه کړۍ او چې ته هغه مضبوطه ونیسې نو ته به د شر فساد نه بچې. خطره نشته که نه؟ ته د خطرې نه څه شوې؟ معمول شوې. په خبره پوهېږې که نه چې یو کړۍ یو رسۍ مضبوطه راځوړنده ده هغې ته مضبوطه کړۍ ده او تا مضبوطه ونیسله نو ته سالم شوې. څه شوې؟ سالم شوې. د هلاکېدو نه تا خطره ختمه شوه. ته د هلاکت د خطرې نه بري شوې. نو دغه رنګ اسلام چې د مضبوط ونیسو نو ته هر قسمه خطرو نه څه شوې؟ معمول شوې او بچ شوې. نو په اسلام کې خیر دی، خوشحالي ده، سوکالي ده، مزې دي، چرچي دي پکې. په اسلام کې خفګانونه، پریشانۍ، تباهۍ، هلاکتونه نشته. او موږ داسې پروپیګنډې اخیستي یو چې کوم هلاکت موږ ته ښکاري او مصیبت او تکلیف نو راته په څه کې ښکاري؟ په دې دین کې داسې تباه شوي دي. دا ولې چې د دین نه لرې شوي نو چې کله موږ په زړه کې د دین عظمت نه وي دین قرآن پاک کې عظمت بیان کړل نو موږ به بیا څه کوم دین طرف ته راشو. په مطلب د دې پوه شوې که نه؟ نو ته منګولې ولګولې په کړۍ مضبوطه باندې چې څنګه چې سړی مضبوطه کړۍ ونیسي دی بچ شي. نو څوک چې کامل اسلام خپل کړي ګناهونه پکې نه کوي نو دې معمول شو، دې محفوظ شو دنیا کې او آخرت کې مو. لن تصام لها د منګولې ولګولې په داسې کړۍ کې نشته د کټ کېدل له هغې رسۍ لره هغې کړۍ لره. خو ګورې که غافل شوې نو د لاس نه خلاصېږي کټ کېږي نه خو د لاس نه څه کېږي؟ خلاصېږي. نو چې اوس سړی داسې کارونه کوي بې دریغه د اسلام خلاف چلېږي سنت مبارکه او حفاظت نه ساتي نو خدای دې وکړي سبا له ایمان نه محروم نشي. والله سمیع، الله پاک اورېدونکی دی چې ته کوم کلمات د ایمان وایي د کفر وایي، علیم او خبردار د نیتونو. الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مخکې کې آیتونو کې صفت د ایمان ذکر کړو او قبح د کفر ذکر کړو نو په دې کې صفت د صاحب ایمان ذکر کېږي او مدح او مذمت د کفر والا او د باطل والا څه کېږي ذکر کېږي. الله پاک دی ولی الذین مددگار دا کسانو دی آمنو چې ایمان یې راوړی دی نچا چې دا مضبوطه کړی ونیوله خدای پاک دې مددگار دې مالک دې کارساز
ولی چې ولی او 200 نو دا څه کوي؟ اب ساری عزت حفاظت کی صاحب مال حفاظت کی صاحب جان حفاظت کی صاحب دار څه حفاظت کوي کنه پوښی په دې خبره ته اشاره ده ها نو ایمان دروړو بس مزه نشي الله پاک مددگار دا کسان نه موږ ایمان راوړي دي یخرجهم الله پاک باش دا مؤمنان من الظلمات يرونا الى النور رنا طرفتا یعنی چې سره کا دغی ګناګاری فاجر فاسقی کافری ایمان طرف ته د کوپر درنا نه روبا شاته راوړي ایمان رنا تا او کنه د مخکې مسلمانی نو په دې رڼا کې بچ ساتي دې رڼا کې قائم او دائم ساتي دا د پر سوال ده چې اعتراض وکړي یو سره کافر او بیا ایمان تراغه دې تیارې نن رڼا تراغه په موږ ټول پیدا شي مسلمانان یو کنه نو دې دا سمانه چې الله پاک دې تیارونه چا کوي واسه رڼا ګان تا نو یخرج حکمانا بچا کر یا نکال کرتا یا نکال کر نو مومنان یو پیدایشی په تیارو کې نه یو نو خدای پاک موږ تیارو نه بچ کړي او چې څوک پیدایشي کافي هغه تیارو نه روباسي ها رڼا طرف ته کوم په اعتراض او جواب والذین کفروا کسان چې کافران دي اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی هغه شیطانان دي د انسی شیطانان او جنی شیطانان کافرانو د فاجرانو فاسقانو دا دوستان دي ها یخرجهم من الظلمات روباسي دوی دا دوستان دا کافران لروباسي من النور درانانا الى الظلمات تیاروتا د دین نه لري کوي خې په تیاروت نه باسي ها او چې څوک داخلي دی ګوري او دا غلط خلکو دا سټیشن ګوري نو څومره لري بوتلن ها چې دا او ته هدایت نه کیږي ها غړي وړي تاسو لیکي دا داسې شو دا داسې شو دا داسې شو اولئک دا کسان چې دي څوک د عالمانو تفسیر ولدا چې دي څوک د عالمانو مفتیانو جماعتونو او نیکانو خلق صالحانو نه لري نو اصحاب النار دا خلق کړي خوندان د اور دي ها نو تفسیر دا چې دي څوک د علماء کرامو صالحانو دیندار خلقو نه لري نو اصحاب النار دا خوندان د اور دي ها هم فيها خالدون وجري فيها ودي اور کې به خالدون همیشه یو داسې لري والی چې ته نه لري یو داسې لري والی چې استاقیدا او عمل دا غلاقی د عمل خلاف شي نو هغه چې تو سره خواټی نه چې هغه لري ها او استاقیدا عمل دا غلاقی د عمل سره ټیک دی لکه ته په امریکا کې ولې نه او د پاکستان د نیکانو سره شماري ها او نن سبا په انټرنیټ په خبرو سره کوا کوم مزیدار مسائل او دغه ځان به خبره وباسه د دین کار د غسل پکار دي ها د دین دا معلومه شوا تفسیر والے لیکلي چې ایمان ډېر لوی نعمت دی او کفر ډېر لوی مصیبت دی او د کافرانو او د ظالمانو دوستانه چې نه دال لوی مصیبت دی او ظلمت دا تیار ده سره د کافرانو ظالمانو فاسقانو سره بالکل د زړه دوستانه مساته یو خدا دنیاوی معاملات سره سره مخامخ کیږي دا خو عذر دی د زړه دوستانه محبت سره مساته دا د تیاری سبب دی تیار ده ها تاسو نظر سره تیاری ترا کوي صدق الله العظیم الله